خامخته حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه حضرت ابن عباس صاحب نقل کړی ده. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. ابن عباس صاحب نه روایت ته آپ صلی الله علیه وسلم ارشاد ده صنفان من امتی دی امت کی دوا قسم خلق دی لیس لهما فی الاسلام نصیب هغه پر په اسلام کې حصہ نشته. دیزی که معنی ده سیاخ مکمل حصہ نشته یا معنی ده کامه حصہ ده پورا نشته. اچوک شوک دی المرجئه یور کې فرقه ده مرجئه بل دور کې والقدریه قدریه فرقه ده. رواه الترمذی وقال هذا حديث غریب. مرجئه چې شتل شي 2 نمبر حاشیه ور باندې لیکل یا پوسه کنه مرجئه باندې دوشته ده. اوس 2 نمبر حاشیه کې وګوره مرجئه چې شتل شي المرجئه يهمز ولا يهمز دی کې حمزه یل شي مرجئه حمزه در کې ویل کنه کله کله ولا يهمز حمزه ور کې مې مرجئه یې سره یل شي ټیک شو. من الارجاء د ارجاء نه جوړ شو ده. ارجاء چې شتل شي مخ دې لیکل کنه او هو التاخير ورسته کول تل شي سیده. یقولون دا پرکاسی و د ټکی د کاسې کوم ځای یقولون د دې الافعال كلها بتقدير الله تعالی د څوره کارونه مونږ کېږي خدي کا بعد دي دا الله کوي وليس للعباد فيها اختیار بندگان ورکی څه اختیار نشته. صحیح ده مختصي فانه لا يزر مع الايمان معصيه د سيور د ایمان راوړ بیا ګناه کوا اس پروانه لري ښا کنه کما لا ينفع مع الكفر طاعه لکه څنګه سړی کافر شي ډېر نیک کارونه کوي خو پیدا نه کوي. صحیح ده هغوی څه مثلا سړی د کافر ده هغه د مسکینانو ته روټۍ روباسي چې چوکیدار ده هغه ته خوراک روباسي کله ورته چای روباسي ته ثواب میلیږي نه میلیږي ځکه چې دې ته آخرت ولا ثواب نه لیدي ایمان نه دراوړه کنه. مرجئه یې انداشه ته یې سړی مسلمان ده بس مسلمان شول د یوې ګناه نه ځان ما بچ کې ځکه ایمان کې دوره طاقت ورکی ده چې دې په مخ کې وا ګناه نشي پته کېدل ټولې ګناهونه وینځي. صحیح ده ختموي د شته خبرې کې دا خبرې وس خمرجیا ولا خبره بن قبل کې د قدریه فرقه خماسه مې تقدیر قدر نه روتلې د اصل کې دا ټکا دا یو سړی په بصری علاقې کې بصره علاقہ د عراق و غیره بغداد د غزین کې دا معبد جوهانی نه مدلو معبد جوهانی یا معبد بن جوهانی د خالق معبد جوهانی نه مدلو هغه دا پرکاره جوړه کده خبره کوله صلی الله پاک مخ کی تقدیر کی چې نه دی لیکل د کوم کارونو کو دا اوس سره پیدا کیږي لیکل شي دا خبره کوله به ویلو چې د کوم کارونو مو بعد کو د مو خپل طاقت کو دی کی دی الله نعوذ بالله طاقت نشته نه استعماليږي نو دا کیدا سینه د خراب کیدا دا زکه د لپاره پیغمبر سم خبره کړي د پرای اسلام کې نشته. او قدریه څه دي دا اصل کې څه کړي دي دوه خالق جوړ کړي کوم خ کارونه دي نه دو الله پیدا کوي خالق الخير الله دا کوم دا باد کارونه دي ولا خالق شو د شیطان د یا انسان ولا نفس ته سیدا لکه څنګه دي مجوس کې د مجوس او خالق ته ورته عبادت کوي هغه یې سيو خو شر د بل خیر د شر د لپاره کوم خالق ته هغه بیل ده او خیر د لپاره کوم خالق ته هغه بیل ده. هغه چې د دنیا کې څوره خیرونه دي د رڼای نه پیدا شي رڼای ټول خالق ته سیدا او د دنیا کې څوره آباد کړو نه د تیار پیدا کوي تیاری نه جوړ شي دي خدای کې دا غلط شو کنه. خامخته حدیث ته وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ پیغمبر سم نو مداوري دي فرمایلی یکون فی امتی خسف و مسخ د مو په امت کې به خسف هم کېږي. خسف 3 نمبر حاشیه کې چلی کلی وګوره خسف الله به څه معنا ده غاب به فی الارض زما کې سړی سر ډوب شي ماغه تل شي. و مسخ لون دی ټکه چلی کلی مسخ لون دی وګوره هو تحویل صورت الی ما هو اقبح صدا شکل بدل کې بدرنګ شکل جوړ شي. صحیح د دې مسخ نه شي. صحیح ده و ذالک د کوم خلزمه کې غرکی کې بیا شکلونه به بدلېږي دا چوغي فل مکذبین بالقدر دا باغه خالص تقدیر غلط غني تقدیر درویغ غني. صحیح ده رواه ابو داود و رواه الترمذی نحوه ترمذی شریفان د نقل کړه ده. پیغمبر سنس دی امت کې به مسخه کې گزمه کې به خال غر کې بل حدیث کې خرغلی سمو امت کې به شکل نه بدلېږي هغه حدیث ماته ده ټول امت بنه بدلېږي لکه بن اسرائیل ټول شي مسخه شي خنزیران او نبيزګون جوړ شي کنه. وجعل منهم القردة والخنازير خنزیران او بزګیان ته نه خدای جوړ کړی خو دی امت کې د ټول امت نه مسخه کیږي کوي سره ډېر ګناګور شي کېدای شي هغه شکل بدل شي بيزونه جوړ شي بل شي نه جوړ شي منګور وغیرہ خدا سینه کې ټول امت باندې مسخه روشي. صحیح ده
همداسې مخکې امتونه غرق شوي و مکمل به غرق شولو خو دې امت کې مکمل شو نه غرق کېږي کوم کې غلطۍ هغې علاقې کې نه زلزله راشي یا غوب شي یا غرق شي خو نور د خلکو چې کومه مشهوره کړې څه د کوم بیزوګیان دي روان دي که نه اوس ان اصل ده دو مغه بیزوګیان دي چې خدای مسخه کړي یا خنزیران دي دا خبره غلطه ده صحیح ده ځکه چې کوم قوم باندې خدای عذاب سره ولې مسخه شي شکل بدل شي هغه درو ورځې نه زیات به نه پاتې کېږي مکمل ختمېږي ټیک شوه څه کله یو شي نسل چلیږي هغه خو به ژوندی وي که نرمشه دپاره پاتې کېږي دا شی نه ده صحیح ده وعنه دي مذكورة حضرت ابن عمر سے ابن روایت تا فرمائی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام فرمائی القدریت مجوس هذه الامه ایدی امت لکم مجوس خلق دی قدریه خلق دی قدریه ولا فرقه ده بیا پیغمبر سم فرمائی ان مریضو کچیر دا خلق بیمار شي فلا تعودوهم دی دو عیادت تما رسای تاسو ما کوئی بیماری دی دا معنا نه ده ځکه چې کافر سړی تاسو ته ورتلا شي پړوسی دی یهودي و غیره لا شي خو مطلب دا سدو خلکو ته مار سره لګ وته زجر تنبیه وته وګرځي سینده د پردس عقیده پریک دی و ان ماتو کچی توفات شي مړ شي پالا تشهدوهم بیا جنازې ته ما حاضرېږي رواه احمد و ابو داود وعن عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت رسول علیه السلام فرمایي لا تجالسوا اهل القدر کوم خلق د قدریه ولا عقیده لري چې الله فوق دی خیر ولا فعل پیدا کوي باد نه پیدا کوي همدا شیطان د موچ شوی کو خدا باد کرونه په خپل باندې کو دي کې الله پاک طاقت نه استعمالېږي نه داسې خلکو سره مجلسونه ما کوي لا تجالسوا ما کې نه وسره ځکه دوسره کې نه کېدای شي عقیدت خراب شي همدا شی د بد خلک دي دونه به ځون ساتل خدي سورونه لري وسی ولا تفاتحوهم همدا شی د کلیاره کې د سره مخامخ شي سلام وربونی اوله نه ما چوي کته باندې واچول بلا خبره ده خطو ته شمع کو سلام ته شروع کی ما چ ولا تفاتحوهم باندې چلی کلی 4 نمبر لیکل کنه تو سوسوا غره 4 نمبر ته لوړ شي حاشیه کې ولا تفاتحو کې چلی کلی ولا تفاتحوهم من الفتاحه دا فتاح نار طلب بضم الفاء وكسرها فتاح الفتاح الشيخه اي الحكومه معنا ده صلات حاکم الیهم دو ته په سلام اوروډای وا معنا دا شو سیدا لا تفاتحوهم په سلام ته ما رډو په صلیب نه کوي قیل چل سنه دي دا معنا د ابتداءهم بالسلام شروع کیو ته سلام ما چې کاغو چې بیا واقعیا او بالکلام یا خبر سره ما شروع کی کاغو شروع کی بیا سره کوي بلا خبر د خو سار نو سره شما کوي خامخت حدیث تا وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشاد دا ستتن شپیک قسم خلق دی کسون دی لعنتهم مور بنی لعنت کرده لعنت متکلم صیغه دا ولعنهم الله الله ربی کریم ور بنی لعنت کئی وکل نبی یجاب او دی هر نبی دوا قبلیگی سیده کسی لون دی سره لیکلی مستجاب الدعوات دوی قبلیگی سیده سمور باندې لعنت کړه معنا دا کسون رښتیا سره ملعون دی لعین کسون دی سیده نمبر 1 سره ولیکي الزائد فی کتاب الله کوم سړی دی الله په کتاب کې زیاتی خبرې روبوسی یعنی کومه خبره په کتاب الله کې نشته دی ځونه نه وکړه سیده همدا شته یو ټکی معنی واجوړه د خدي ځونه نه ورکی رضیت کړه سیده دا خبره وس ګناه ولا وګړي والمكذب بقدر الله دی الله ولا تقدیر غلط غني درویغي غني ای سره تقدیر شتونه مثلا د سیوي یا تقدیر کی خبري رو بسی دا سړی لنتی د نمبر 3 والمتسلط واغه سړی چې په خلکو باندې مسلط شي بالجبروت په قوت سره طاقت سره یعنی خلکو باندې حکومت کوي په زور سره حکومت ونیسي نور خلک شکی برطرف کی اوس وګوره دا اول متسلط بالجبروت باندې 5 لیکل کنه 5 کې تاسو وګورئ چې کې لیکل ول متسلط الجبروت سره چې لیکل ای معنا یعنی الانسان المستولي هغه انسان چې خلکو باندې قبضه او چې القوي سړی طاقتواري خلکو پر ویلوړي یا حکومت الغالب خلکو باندې زراوار یا او الحاکم هغه بدشتل شي بالتکبر والعظمه تکبر غرور کې نیغيږي الناشي عن الشوکه والولايه ستاقت او تحصیل وي سیدا نته جبروت نل شي جابر سړی سي ظالم مغه تیر شي د صفات شو باندې خدای لعنت وي به چې کې دي کې دا عادت ورکی د صفات شو کې د زور باندې سم مقرر شي د به دي سي کې ليعز هغه کسانو ته عزت ورکی من اذله الله سکوم خال خدای څخه ذلیل کړی دي مغه سړی ته عزت کوم سړی رذیل وي بدبخت وي بدموش وي او بد کردار انسان مغه د عزتونه ورکی مغه نه ما په میډیا باندې مشهوري سیدا
مغول نماو چې تیار زو کې مغول اشتهار لګیدل پلنکی ته د سلامی یہ تو کیا ہے شیر ہنگو ہے د دې انګو شعر د پاکستان شعر د صحیح ده یہ چیتا ہے د پړانګ د صحیح ده یہ حیدر کرار ہے د چې د حیدر د حملور د صحیح ده داسې خبرې ورپورې تړي حالانکه هیرو به نه وي هیرو نه به ته ټیک شوه او بلک ورڅه ورکي بلک ورته رکي چې ویذل هغه کسان ذلیل کوي خواروي بدنموي سپکوي من اعزه الله چې چاته خدای عزت ورکړی صحیح ده کوم عزتمن خالص دي لکه علما شو نیک خلق شو دین ولا خال شو یم د تشریف خلق شو هغه بدنموي ارزو کې سپکوي